باجوړ کې چې کومه دماکه شوې ده د ویل کېږي چې د دغه دماکې هغه اصلي کس یعنې ګرفتار شول. لازم نه چې دا رښتیا دي او که دروغ دي. زه تاسو سره نن په دې ویډیو کې شریک کوم دا ویډیو تر اخره پورې به چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو پرون چې د کومه ډېره افسوسناکه واقعه په باجوړ کې راغلې وه. واقعه خبره وه عزتمنو چې دغه واقعې سره عزتمنو د مسلمانانو زړه ډېر سخت درک کړی کو په ملک کې دننه او کو د ملک نه بهر. ځکه عزتمنو چې دا بې ګناه خلک وژلي شوي دي او بې ګناه خلک عزتمنو ظلم شوی دی چې دا کم وژلي شوي دي الله پاک دوی ته شهادت مرګ نصیب کړی دی او دا شهادتینو دا شهیدانو. خو عزتمنو دومره شوه چې دوی پسې چې کم دا ژوندي دي نو دوی ورپسې یعنې په سرو سترګو باندې جاري. دې کې عزتمنو ډېرې ښځې کونډې شولې، ډېر ماشومان یتیمانان پاتې شول. اوس عزتمنو ویل کېږي بل سر ته چې آیا دا چې چا ایښی و چې یعنې دا یعنې د هغه کس ګرفتار شول چې موږ عزتمنو مکمل تفتیش وکړو او چې معلومات هم وکړو نو عزتمنو دغه خبرونه یعنې دروغ و، دغه کیسې رښتیا نه و. تر اوسه پورې عزتمنو هغه کس لا پته هم لا نه لګي چې آیا دا د څه د وجې نه شوې ده او دا اخر څه دپاره چا ایښی و او که نه د باندې یعنې هوایي شوی و. تر اوسه پورې عزتمنو د دې څه پته لا نه ده لګېدلې. دوا کوئ چې عزتمنو پته یې ولګي که خدای مکه دغه شانتې واقعې مخې ته راځي او خلک وژلي کېږي او پته یې نه لګي او دلته په نامعلومو کسانو کې به یې واچي نو عزتمنو دا ظلم دی. د دې نه ښه دا ده چې عزتمنو چې کوم ځای کې رش وي نو کوشش کوئ نه هغه ځای ته بیخي مه ځئ. په خپل ماشومانو باندې خیر وساتئ چې خلک د خپل ماشومان سبق دپاره ولېږئ نو خپلو ماشومانو ته پیل راوتاوئ چې زویه چېرته جلسو مسؤله بهر ته لاړ نه شي. زموږ سره تر ننه زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات